أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكافرون مكية وآياتها 6 دا سورة کافرون مکی سورت تا په هجرت نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نه مخشار نازل دا په داسې شپږ آیاتونه دي. دې سورت ته سورت توحید یې او برأت د شرک او د ضلال د گمراهی نه نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مشرکین جوړ تارو بلل بلکې دوی ته وویل چې میش به داس وکړي چې تو د الله د خدای به عبادت وکړي، ته د میش د خدایونو عبادت وکړه. بیا به میش تو سه په میان شي جګړه ختم شي چې اهل ایمان او عبادت الاوثان دي دا به سره ګاډ وټ شي. علاوه ته وی چې داس په نه کې چې ته د بتونه عبادت کې بیا یې په بدله شي د الله عبادت کو داسې نه راو خبره دو صحیح کسانو دو قول وتاو یو نبی صلی الله تعالی علیه وسلم یا ایها الکافرون او کافر ز تو سے د الله د عبادت تر بل او تو سمو د بتونه او د کونی عبادت تر بلې لا اعبد ز عبادت نه کما د اغه شی تعبدون چې کیم د تو سے بتون دي چې دغه تو سے عبادت کوي وچ قریش دم براکنه دا اورسلا ایعبد الہاتهم سنتن یو کول به دای میز د خدایونو نعوذ بالله عبادت کو ويعبد الہ سنتن میز به تو د خدایو کول عبادت کی. بیا نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ته چې معاذ الله ان نشرک بالله شیئا میز په الله پر پټیږي پناه غړي په الله پر چې میز د الله بهر حال چې میز د الله سره شریک جوړ کی میز داس نه کی. بیا دی بیا ته فاستلم بعض الہاتنا نصدق کانو ونعبد الہک توبا فاستلم بعض الہاتنا تی میز دنا خدایون خوشال کین پاس یې کا بیا به میز د تو د الله عبادت کی او بیا به میز سکی د تو د الله به عبادت کی. بیا سورۃ دا کافرون نازل شو وچ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سبو وختي بیت الله شریف ته لړلو او بهر حال دیته دا آیات ویلو دا آیاتینا د کلی الکافرون چې نه دا سونه کی میستو دا جوړه چې کیما وا زه خو هر شي کې د وحی په بنیاد باندې دا کیسه زنه کا چې نعوذ بالله تو سه د خدایونو ز عبادت وکړو تو سه مو د خدای خو اسی عبادت نه کوي شریک و سره جوړوي ولا انتم ونتو عابدون عبادت کرین کې ما د اغه اعبدو چې زه د الله عبادت کا یعنی تو سه د مو د خدای سره جوړه نه کوي بیا زه تو سه باطل خدایونو سره ویلې جوړا وکا تو سه عبادت الرحمن نه جوړې شي بیا زه عبادت عباد الرحمن نه عباد الشیطان عبد الشیطان نعوذ بالله نه جوړې شي ولا انا عابد نزع عبادت کوین کې ما د اغه خدایونو بتونه عبادتم چې تو سه عبادت کوي. بهرحال دوم براک مکمل به زری اعلان ونه وکړلو ولا انتم نتوس عابدون عبادت کړین کې ما د اغه خدای اعبدو چې زه عبادت کا تو سه مو الله حق نه بلې بیا زه تو سه باطل خدایون ویل حق وګڼه باقی لکم دینکم تو سه خپل طریقه دو ولیا دین مود پر خپل طریقه دو بهرحال خپل معبود بر حق ګڼه او د تو سه باطل ګڼه او تو سه مو خدای نعوذ بالله په حق نه غړي باطل یې غړي او تو سوي چې میر د بتونه عبادت چې کیل یو قربون الی الله زلفا چې خدای ته مې ور نږدې کو نه راوي چې میر شریک نه جوړي خدای سره دی به دلیل دا پېښ کولو. قول وتا او یو نبی صلی الله تعالی علیه وسلم یا ایها الکافرون او کافر قول وتا او یا قول کہہ دیجئے او چې پوری کی کب سره وای قول کالی جی اخرى سینه معنا بدل اخرى او یا لا اعبد ذ عبادت نکما دغه خدایونه تعبدون چې تو سی عبادت کوي ولا انتم نتو سے عابدون عبادت کوین کې ما دغه خدای اعبدو چې ذ عبادت کا ولا انا عابد ذ عبادت کوین کې ما دغه خدایونه عبادتم چې تو سی عبادت کوي ولا انتم نتو سے عابدون عبادت کوین کې ما دغه خدای اعبدو چې ذ عبادت کا لکم دینکم توست پر خپل دین خپل طریقه دو ولیا دین مود پر خپل طریقه خپل دین دا. برحال ډیر علما وایي چې دا د جهاد نه مخشه خبره ده د مبارک دیته مرضی ورکړه چې کله جهاد احکام روغلل بیا لا صفات او چې جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم. برحال جهاد بیا مستقله موضوع مستقله پابند نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار بار بیانات وکړل.
नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद मुबरक काब इब्न उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उहज़ुरुल मिंबरा टोल सहाबा कराम ته اعلان وکړو چې ټول منبر ته حاضر شي روشي فحضرنا امیر حاضر شي منبر ته فلم مرتکا درجتن چې کله دم برک پیوا پړی باندې پښاکشش ولا قال امین زون سره امین وویل فلم مرتکا درجه ثانیه چې دای دویم اړکی ته چک شو قال امین بیا د برک امین وویل زون سره سکی ویني نه چې دا چاته ویای بعد اوسه کو فلم مرتکا درجه ثالثه ارکلا چې دریم اړکی ته چک شو اخیری ته قال آمین دمو برک بیا آمین ویل فلما نزل ارکلا چرکیز شو قلنا میرتوی چی یا رسول الله او دی علی رسول الله قد سمعنا منك اليوم میشکتونه دا شایوری دونن ورید شایر ما کنا نسمعه چې میش مخشتونه دا خبره نو اوریدلی چې تا اړکیته چګیږي بیا آمین ویای بلته چګیږي بلته قال دوم برک ته چې ان جبريل عرض علی جبرائیل متروغلو فقال وی المتبعدا لردشی هلوک تباو بربود دشی من ادرک رمضان چا چې رمضان رجا مندلا فلم یغفر له دته بخښنه نه وشي توبه مش په رمضان سره گئی بد نظری شیمات غیبات کړل اوریدل نه را د وجود ګناینه اټول مردوړ مشکی قلت مو ته امین بالکل داسته کو خدای دې تبا بربود کو فلم رکیت ثانیه چې زید ویم اړکی ته چک شو قال دا اول جبرائیل امین بیا بعد من منذ ذکرت عنده خدای دې تبا بربود کو هغه سړی چې تو ذکر د خو ته وشي فلم يصلي عليك دای په تو باندې درود نو وی لکه محمد صلی الله تعالی علیه وسلم دا سه احمد محمود کی مبارک دنوم چې وخصل شي سړی به درود وی په مجلس یو ور ویل واجب دي او بار بار بیا سنت طریقه دو شاه خبره فلم رکیت ثالثه چې کله ز بیا درې مړه کی ته چک شو قال جبرائیل امین بیا ویل بعد من ادرک ابويه الكبر عنده تباو بربود در شي هغه کاس چې دوا سره میر پلوري مندل یو یعنی میر یا پلور فلم يدخلاه میر پدای داخل نکړو جنت ته قلت مت چې امین خدای دا دغه سکو مطلب دا چې دا درې بنیادی خبرې رمضان د مغفرت او د تقوی او د پرهیزګاری میاشتو بهر حال چې میشتو په داسې کوشش نه وکي قرآن پاک تلاوت یا نه وکي اجام منځ کوشش یا نه وکي مشوم من سره خطو پتوي گایز ماوي بیا به میشتو سي کی څه شي او دا هرنګ میر پلور دوا سره یا نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم برک نوم یدیږي میش په دبن درود نه ویای دا انتهایی شوته د کنجوسی خبره زنا بار خلی سواد سره ولیکي زنا خلی سوال مې سره ولیکي دا ګناه ده مکمل درود به ویای چې کله ادم برک نوم خصل شي میش صبح په بن صلی الله تعالی علیه وسلم مکمل درود شریف ویای آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طيبين طاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.